منظور ګرانو کتونکو دا د مونډه هسپتال مخه ده. دا د مونډه د هسپتال د مخې د دوايانو میډیکل سټورونو والا یا د هسپتال عمله او د مونډه خلق دي چې همدغه اواز کوي چې نامنظور د مونډه د هسپتال پرایویټایزیشن نامنظور. یوازې دا نه چې په جندول کې ګنې د مونډه د هسپتال پرایویټایزیشن فیصله شوې ده، د معیارو د هسپتال او د واحدني د جینکو د کالج ګرلز ډیګري کالج په لوسو د هغې هم دا فیصله شوې چې دا به پرایویټ کوي، یعنې په ټیکهدار به یې خرڅوي. ورسره د پرایمري سکولونو هم دا فیصله شوې ده چې دغه به هم ټیکهدار ته حواله کېږي. نن په مونډه کې د دغې خلاف چې کوم د نو احتجاج وشو، سابقه ناظم همایون خان پکې موجود دی، د پاکستان پیپلز پارټۍ سینیر رهنما ماجد خان او داسې نور خلک. زما خو دا خیال و چې ګنې دا احتجاج د جماعت اسلامي د طرفه دی، خو چې دلته مې وکتل یوازې د جماعت اسلامي غړي نه بلکې د نورو ګوندونو سره تعلق لرونکي غړي یا د نورو کومنټیانو غړي پکې هم شریک دي. نو دوی سره خبرې کوو چې دوی څه غواړي. حکومت خو دا فیصله کړې ده چې دا هسپتال چې کوم دی عوامو ته فایده نشته او لہذا دا سرکار باندې بوج دی، نو ټیکهدار ته حواله کوي، بس چې هغه به عوامو ته هم فایده ورکوي او د خلکو ته هم هغه کوي. خو دوی د دې خلاف احتجاج ولې کوي؟ ناظم صاحب ډېره مننه. ولې احتجاج دی نن؟ تاجر صاحب ستاسو شکریه ادا کوو چې تاسو په دې موقع باندې راغلی دلته. در اصل منګه چې دا کم نن دلته کې راوتي یو جماعت اسلامي فیصله دا کړې ده چې منګه په جندول کې دا کم هسپتالونه معیارو ذکر وشو، د مونډه دی، دغه شان زمونږ ګرلز ډیګري کالج یو کالج دی، دغه شان پرایمري سکولونه دي، د هغې بلا پرست دی، دا ټول دوی پرایویټ کړل. دا نوټیفیکیشن شوی دی، په دې کې اوس دویمه خبره هم نشته. موږ فیصله دا کړې ده چې موږ دا سیز نه منو. دا بلډینګ الحمدلله دا جماعت اسلامي جوړ کړی، دا ګرلز ډیګري کالج دا جماعت اسلامي جوړ کړی، دا رسم معیارو هسپتال دا جماعت اسلامي جوړ کړی، ځای تحفظ دلته چې غریب له دا اکسس دا جوړ کړی دا بلډینګ، نو د دې چې غریب نه حق اخلي او د هغه نه سره زیاتی کوي، نو دا موږ په یو صورت برداشت کول ته. مسله څه ده؟ مسله دا ده تاجک صاحب چې په دې کې دا څومره ملازمین چې تاسو وینئ 80 دي او یا دي اتیا دي، لکه که فرض کا دا اوس ټیکهدار ته دوی ورکړي، نو ټیکهدار ته به 3 کالو پورې دوی ګرانټ هم ورکوي او د هغې سره به چې کم انکم کېږي دا به هم ټیکهدار ځان له اخلي. ټیک شو، هغه به بهترینه بنګله ورکړي، ګاډی به ورکړی، دا به هم د دې سړی د دې حکومت سړی وي او هغه به داسې کړی، نو هغه به څه چلو شي؟ دا اوس په 80 کسان چلیږي باندې دا هسپتال، نو هغه به راواخلي، نو په 40 به وچلی په 1.5 کې چې هغه خو پیسې پرافټ به کوي که نه. نو یو خو دا چې زمونږ هغه کلاس 4 دي پکې غریبان خلک دی پکې، نو یو خو بېروزګاري جوړه شوه، دا بېروزګاري. دویم دا چې دغه ټیکهدار صاحب به خپله فارمیسیانې ولګوي دننه، دا چې تاسو څونه دوکانداران دلته یې غریبان او دا د کور چې کوم دی چوله په دې باندې بله ده، د دې چوله مړه شوه، ځکه چې هلته به دننه دوایي اخیستی کېږي او دننه به چې کوم دی کیسه خلاصېږي، نو دا خو دې ته نقصان شو، دا هم بېروزګاره شو. درېیمه او اهمه خبره هغه دا ده چې دننه چې کوم دی اوس زمونږ په یو چیټ باندې او پی ډي په چیټ په 10 روپۍ باندې دی، بیا دننه چې ټیسټ ورته ډاکټر ولیکي نو هغه به زیات په 100 روپۍ شي، بیا به چې ایکسرې کوي نو په 1.5 سل شي، بیا که څوک الټراساونډ کوي نو هغه هم دومره اخلي. خو که دغه څیزه ټیکهدار ته حواله شي، نو تاسو ماته ووایئ چې د 400-500 روپو نه خو به د ډاکټر فیس کم نه شي، بیا خو به دغه شانتې د هغې ټیسټونه 500 نه کمیږي، بیا خو دغه شانتې ایکسرې او الټراساونډ به شي. نو تاسو ماته ووایئ چې دا هسپتال چې 450-500 دی او پی ډي ده او دا د غریبو خلکو دپاره جوړ دی، یاره دا پرایویټ کالجونه د سکولونه هسپتالونه څه کم دي؟ دا په دې تیمرګره کې لږ دي، دا په دې مونډه کې لږ دي، نو دا خو د غریبو خلکو دپاره داسې جوړ شوی دی. اوس زه دا یو خبره ډېر په دغه باندې تاسو ته کومه چې دا خو په یو صورت باندې موږ نه ورکوو چې یاره دا دې څوک پرایویټایز کړي، ځکه چې دا د غریب د خولې نه انوڼی اخیستل دي، دا غریب تباه کول دي، دا بربادول دي. د دې نه علاوه د دې ایمرجنسي به ختم شي. 24 غنټې ایمرجنسي چې زه ناظم متحصل الحمدلله دې کې موږ لګولې وه، اوس هغه 24 غنټې ایمرجنسي به ختم شي. که فرض کوي ایمرجنسي کې دې سره ریلیف ورکولی شو د هسپتال نه، هغه ریلیف ختم شو، د دوایي په صورت کې، د انجکشن په صورت کې، د ډریپ په صورت کې هغه شی ختم شو. د دې نه علاوه چې دا لوی لوی دعوې کوي چې موږ دونه دوایانې راوړې او دونه هم راوړې، نو که چېرته غریب سړي ته د دوایي میلاوې ده، دوایي هم ختمه شوه، دا سیزونه په دې کې ختم شو. دا شان لیبر روم ته بیا راشه چې یو کیس په 100 باندې کېږي او که دلته کېږي نو د هغې څه پوزیشن و. دا ټولې هغه مسلې دي چې دا دې حکومت جوړې کړې، دا موږ له خیر نه راوړي، دا ټول عمر موږ له شر راوړي. او دې چې کوم دی اصل دا مخلوق په یو افت کې او مصیبت کې اخته دی، هر سړی پریشانه دی، اپریشنونه دي، زلزلې دي، څه دي، دا قوم څونه په پریشانۍ کې دی. د پاسه په بیا دي دا خبرې کوي. موږ دا یو خبره واضح کوو، دا ستاسو د میډیا په وساطت سره دا خبره بالکل کل کر کومه د خپلو مشرانو په مشوره باندې چې موږ دا نه پرېږدو پرایویټایزیشن ته. که دا یاره ده، که هلته کالج دی، که بله ده، که په جندول کې څومره دي، ځکه چې دا الحمدلله جماعت اسلامي جوړې کړي دي. زه MP صاحب ته دا وایم، دا د هغه ډومین دی.
چې ام پی ایس ته خو چې کوم دی نو په غټ ګاډي کې ګرځي بله دا پسې پولیس ښکته پورته ګرځي ډېر لوی دعوې هم کې هلته وایي دا تقریر وکړو دا تقریر وکړو هلکه په تقریر زه څه کوم مال عملي کار پکار دی ته خو پارلماني سیکرټري د دې هیلت د هیلت پارلماني سیکرټري دلته چې کوم دی ډایرکټ چیرمن یې دا څونه عهدې تا له موږ د خلکو درکړي دي تا کې څه قابلیت دی چې ستا نه چې کوم دی نو دلته کې هغه دغه چې کوم پرایورټایز کېږي لهذا موږ ورته دا وایو چې په خوښه نه کې بیا په زور کې دا خلک ټول به راوځي دا ټولې پارټۍ په دې خبره متفق دي چې دا خبره موږ نه منو دا زموږ د عوامو سره دا بالکل یو بونډه حرکت دی او زموږ د هغې د عوامو زیاتې دی لهذا دې لپاره به ټولې پارټۍ راوباسو دا اسپتال به بند دي دې کې به دننه څومره خلک دی که ملازمین دي دا به هم راوځي دا خلک به هم ټول دا چې چا دوکانونه دي دا به هم راځي او موږ به د ټولو پارټو ته دا کال ورکوو چې انشاءالله په مشوره باندې به راوځو او موږ دا کار بالکل دې ته ورکولو خو دا ام پی ایس ته وایو چې دا ستا حق دی دا په اسمبلی کې خبره وکړه دا د وزیر اعلی څخه خبره وکړه د خپل غریب قوم د دې دغ درد نه کم از کم خبر کا ته خو اوس په غټ ګاډي کې ګرځې تا ته خو دا احساس نه کېږي خو دې غریبو خلکو ته کم از کم دا احساس کېږي چې یاره دا به علاج بهر کوي نو په څه انداز به کوي یا پرایویټ اداره کې کوي نو په څه انداز به کوي نو دا مو درخواست دی دویمه یوه خبره چې بله کومه دا ګرلز ډیګري کالج چې دی په دې کې په دې وخت کې اتیا ماشومان یې سبق وایي ته به راسه ځې د موقع نه به راسه انشاءالله ځې دا به ما ته مونږ ته هغې رابطه کړې چې مونږ دې روډ ته راوځو مونږ ته وایي چې خیر دی مونږ خبره کوو مونږ به خبره وکړو نو بیا که خبره زموږ چا ونه منله بیا به خبرې کوو خیر دی اسان یعنې او بیا په دې کې 26 پوسټونه دي نو وروره به 26 پوسټونه خالي دي یو باټ نه بي اس په دې کې کېږي باقي ښه زموږ ماشومان یې لاړې په هغه لکان څه سبق وایي په دې یو ډیسک باندې هم جنۍ ناسته ده او هم هلک ناست دی دا څونه زموږ دپاره د شرم د پښتنو په ځمکه دا څونه شرم خبره ده او بیا ځان ته دروجیان وایو پښتانه وایو او جندولیان وایو چې مونږ وایو چې هلکه ګوره هېڅوک دلته نشي راتلی څوک چې کوم دی دلته کې او دا زموږ پوزیشن دا دی دا زموږ دپاره د مرګ خبره نه ده لهذا موږ داسې قبلول ته بالکل نه هلته کې د ماشومانو ته د ناکوم ماشومانو تعداد تقریبا 400-500 دی تاسو اندازه ولګوئ که نه او دلته پوسټونه ټول ویکنډ دي هلته هم ټول پوسټونه ویکنډ دي 36 پوسټونه اوس هلته ویکنډ دي نو که دې کار کولی شي نو په دې کې دې وکړي دې له پوسټونه راوړي دې له چې کوم دی مراعات راوړي دې له ګرانټ راوړي دې له چې کوم دی خو که دا هم نشي کولی بلډینګ جوړولی نشي د اوسه پورې یو پرایمري سکول راته وښوی دا مې جوړ کړی نو چې جوړولی نشي نو بیا به ورانې راله نه ورانولو ته پرېږدو نه دا ته بالکل نشي کولی دا کار دا تا ته په یقین سره چې دا کار نشي کولی او چې دا څوک دا ټیکهدار اسمان نه خو نه راځي دا د عوام دا ټیکهدار زمانه یو ورځ دلته کې تېرولی شي دا به زموږ سره نشي کولی الحمدلله دا چلونه موږ راځي خو دا ورته وایو دا ورته درخواست کوو د میډیا په وساطت ستاسو په وساطت باندې چې په دې خبره باندې ښه سنجیده سوچ وکړي وزیر اعلی سره پرې خبره وکړي چې دې سیسته دا خلک قبلولو ته بالکل هم دی تیار یو عوامي سوال د مونډه د اسپتال د ډیر وخت نه تاسو احتجاجونه کوئ کله د یو شي مسله وي کله د بل شي نظم و ضبط حوالې سره هم ډېرې مسلې راځي کمزوریان هم ډېرې زیاتې دي میډیسن دلته ایکسپایر شي خو مریضانو ته میلاویږي نه نو عوام دا وایي چې یاره د دې اسپتال نه عوامو ته هغه ریلیف نه میلاویږي یو بهر نه سړی راځي او هغه دا راټیټ کولی شي او عوامو ته ریلیف ورکوي نو بیا په دې کې بوره خبره څه ده تاجک صاحب خبره دا ده زه ناظم ومه زه نماینده ومه 4 کاله ومه دا خلک ټول د دې خبرې ګواه دی ودې وایي یو سړی دا ولاړ دي چې یاره په دې اسپتال کې دا کمی و یا پکې دا ځکه هر شی چک او بیلنس دا خو په کار ده چې سړی د عوامي نماینده ما څه لپاره کوي دی به ګوري که نه کمی کمزوري خو پر ځای کې شته هغه په دې اسپتال کې مې په ولجه کې اداره کې به مې پر ځای کې وي خو دا خو خلک ټیک کوي دې ته دا نه چې صرف رالم او فوټو سیشن مې وکړو شی مې وسته خبره زه لاړم او سوشل میډیا باندې دا ټول فوټو سیشن والا دي دا ټول تصویرونه والا دي دا دې کې دا تصویرونه وزیر اعلی ته ځي ولته او موږ دا کارنامه وکړه نو کارنامه یې څه وکړه ته خو رالې نه دوايي راوړه نه یې ایکس رې ټیک کړه نه یې کوم دی بل څه چاله ریلیف ورکو نه یې ایمرجنسي شی راوړو نو لکه دا څه خبرې دي که فرض که په دې باندې ټیک ټاک نمایندګان وې او په دې باندې چک وې د خلکو ته به ښه ریلیف میلاوی دی مخکې ورته میلاو شوی دا خلک دې خبرې ګواه دی 26 ډاکټران چې زه ناظم هم تحصیل دلته وو په دې کې میډیکل سپیشلیسټ وو په دې کې چې هر قسم ډاکټر مې ولا سکن مې ولا راوستی او هر څه مې راوستی زه ناظم هم ناظم زه ممبر نه وم زه ډیډکټ چیرمین نه وم زه چې کوم د پارلماني سیکرټري نه وم زه صرف ناظم هم ناظم خو الحمدلله دلته هم دا ټول شیونه جماعت اسلامي یقیني کړو ځکه دلته کې دا اپریشن نه خو منع کېده دا سرجیکل واړ او سرجیکل دا چا لکه دا تاسو هم د دې خبرې ګواه الحمدلله د هر څه د سولر سیستم پورې او د اوبو پورې او دا شي آی پک لکه دا ټول من کړي خو د وجه بنیادی دا چې تاسو د کار نه کې تر خپل پور تاسو نه کې به اندازه ولګو چې سبا کیږي د مشر حق دا چې هغه
تاسو کې تاسو نشته لهدا دا شی دی نو دا تاسو مننه. دا زما سره ماجد صاحب هم راسره دی، پاکستان پیپلز پارټي غړی دی. تاسو دا دوی چې کوم د احتجاج کال ورکړی سمرباغ کې هم جماعت اسلامي سمرباغ غړي هم دغه رنګې میټینګونه کوي، هغوی هم په احتجاج دي، مونډه کې هم دغه رنګې احتجاجونه روان شو. تاسو ورسره شریک یې، د دوی د دې مطالبې مرسته کوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مهرباني وحید خان. ما ته خو بیګا یو کال راغی چې زمونږ به نن احتجاجي. زما خو خیال دا و چې ټولو پارټو ته به دوی کال ورکړی، خو هغه ناظم صاحب وویل چې د جمعه اسلامي احتجاج نو دا زمونږ یو احتجاج دی، زمونږ یو مطالبه ده، دا هم زمونږ وروڼه دي. او څنګه چې ناظم صاحب په تفصیل سره خبرې وکړې نو زما خیال له دومره په تفصیل کې به زه نه ځم، خو را روان احتجاج پکار دی چې موږ داسې وکړو چې په دې کې زمونږ د ټولو پارټو زمونږ چې څومره دلته سوشل ورکران دي چې هغوی هم موجود دي، بشمول هسپتال سټاف، بشمول څومره چې دا دوی ناظم صاحب ویل د دکانونو والي دي چې دا هم شامل دي. دا هغه علامتي احتجاج و زمونږ چې نن وشو. خو غوښتنه مې دا ده د حکومت وخت نه چې تاسو کال په کال زمونږ یو ټیسټ اخلئ، زمونږ ټمپریچر ګورئ. که ستاسو خیال وایي چې یو کال دوه مخکې هم دوی داسې یو قصه کړې وه، بیا موږ یو احتجاج ریکارډ کړو، تاسو راغلي وئ، دوی دې موږ ته داسې وښیي چې دا پرایویټایزیشن د عوامو په حق کې دی که دا د زمونږ د صوبایي ممبرانو یا د وزیرانو په حق کې دی. کېدی نه زمونږ سره زمونږ د سیاسي مشران دي کېنئ او موږ دې په دې مطمئن کړي. که فرض کړه څنګه چې تاسو د ناظم صاحب نه سوال وکړو چې که فرض کړه عوامو ته په هغې کې سهولت وي نو تاسو ولې مخالفت کوئ، موږ دې مطمئن کړي، موږ دې کېنئ ځکه چې موږ خو عوامي نمایندګان یو، د عوامو خبره به کوو نو موږ دې مطمئن کړي. که فرض کړه د دې نه په هغې کې زمونږ عوامو ته ریلیف ډېرې مسلې په هغې کې ختمېږي، زمونږ د عوامو مشران دې مطمئن کړي یا بسم الله هغه دې وکړي. صحیح، ډیره مننه. مهرباني. دا خبرې اترې ماجد صاحب او ناظم صاحب وکړلې. یو سوال زه د MP صاحب نه کول غواړم، هغه دا چې د سمرباغ هسپتال هم ایز اټ از دغه مسله وه چې سمرباغ هسپتال ټیک کېدی شي په صوبه کې کارګردګۍ په لحاظ په 2 نمبر او یا په 1 نمبر او یا په 3 نمبر راتلی شي، نو وای ناټ د مونډه هسپتال چې دا ستا خپل هسپتال دی ته چې ناجوړه شي نو سمرباغ ته خو نه ځي، خو مونډه ته راځي، دې ځای ایمرجنسي ته راځي. نو ته سمرباغ ایمرجنسي دومره فنکشنل کولی شي چې هغې کې لیبارټري هم جوړېږي، هغلته سپیشلیست ډاکټران هم راځي، هغلته هسپتال ریوینیو خپله په خپله واپس لګوي، جنریټر هم میلاویږي، سولر هم میلاویږي، ډاکټران هم 24/7 اویلیبل وي، د یو په ځای پکې 4 سپیشلیست ناست وي، نو بیا د خپل هسپتال. نو ډېر غټ سوال چې کوم دی نو هغه دا دی چې که د دې هسپتال MS صحیح ډیوټي نه کوي او هسپتال نشي ټیک کولی، بلور له راوله که هغې هم نه کوي، ګریوان کې لاس واچو راوینیسه چې ولې ته ډیوټي نه کوې، ډاکټر راونیسه، کلاس 4 راونیسه، ټول عمله راونیسه، که دوایانې نشته هغه DHO راونیسه چې دې ته دوایانې ولې نه ورکوې. نو د هسپتال ټیک کول پکار دي او د دې خلکو مطالبه هم دغه ده چې څه وخت کې د هسپتال ډېر ټیک و نو باید چې د دې لږ تپوس وشي چې دا وران ولې شو او دغه ورانۍ به وباسي څنګه. د کیمرمین جنید شاه سره وحید خان تاجک، مونډه کوزدیر.